بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپږ برخې دا شوي وي. نن درس کې به اوومه برخه دا ذکر کوو. تقدیر سے پوری خبر شئی ہوا اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام پیدا کله پیدای کو رنجیو کو امتروشیو کو بیا اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام تبی چی لاړ شه اذهب الى اولئک النفر ته لاړ شه د دې ملائکو جماعت ته فسلم علیهم او باغی باندې سلام او وورا چې تا د پس سره جواب درکړي. دا سلام دا دستا استاد امت لپاره ډالۍ ده. آدم علیه السلام د ملائکو په جماعت باندې لړې او دا سلام یې پیواچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او ملائکو ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله رب العالمین ورته وی چې دا د استاد لپاره او د استاد امت لپاره ډالۍ دا سلام دا د مومن مسلمان لپاره دا ډالۍ ده د الله رب العالمین د طرف نه. په دې وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي افشوا السلام بینکم سلام عام. د اسلام ډیر حکمونه په دې باره کې راغلي دي. په دې وجه باندې د دې سلام سره د انسان مینه شي وکي. په دې سلام سره د انسان باندې د الله رب العالمین دی طرف نه رحمتونه راځي دي او په دې باندې د الله طرف نه سلامتیا په انسان باندې راځي. صحابه کو د دې دومره اهتمام کو. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بسحر روزانه بازار ته غلام ته تپوس کی چی ته بازار ته ځې نه څه خوراک اوس کا کخدي نه څه سودا کوي نه چا سره معامله شته او لاړ شي او بیا راشي ستا مقصد څه دی ورته ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اوریدلی چې افشوا السلام بینکم سلام عام کې. په دې وجه باندې چې د کور نه صرف دې د پاره ولم چې سلام عام. نن زموږ معاشره کې د سلام ډیر کمې دی. دا د الله رب العالمین د طرف نه ډالۍ ده او دا یو دعا ده چې مؤمن بل مسلمان ته کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معنی دا ده پتا باندې د الله سلامتی وي د الله رحمت وي او د الله برکت وي. لکه چېرته دا دعا یو ځل قبول شله زما او ستا په ژوند کې د الله سلامتیا د الله رحمت او برکت مو ته حاصل شو بیا به دا د الله رب العالمین زما او ستا نه واخلي نو ما ته په شرمېږو. مؤمن مسلمان د دین په کار باندې نه شرمېږي. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه ته یو يهودي وی چې د الله د رسول تاسو ته د زنانو خبرې هم کوي. دی ولا یغور ورغو چې ګوره تمره تاسو ته خبرې کوي هغه ورته وی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر هم کوي چې د اوداسه ته بناسته څنګه کوي. د الله رسول ته دا خبر هم کوي چې په تاک باندې په تاسو او داس کوچوي. د الله رسول موږ دا هم وایي چې په اډو کې او په خوشي باندې به او داس نه اوچوي. مؤمن مسلمان د قران او د سنت چې څومره هم نصوص دي څومره هم هغه واجب دي او فرایض دي او مستحبات دي او مندوبات دي او مباح دي په دې ټول باندې فخر کوي. نو سلام دا د مؤمن د لپاره ډالۍ ده. پکار ده چې هر مؤمن مسلمان سلام وکړي. قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې باندې حکم کړی. آدم علیه السلام په سلام واچو. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ای خلقو یریږئ تاسو د رب هغې نه خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړي تاسو د یو نفس نه. من نفس واحده نه مراد دلته کې آدم علیه السلام دی. وخلق منها او پیدا کړی دی منها د هغې نه زوجها بیبي د حوا علیه السلام دا دلته کې الله رب العالمین اشاره وکړه
چې هغه ما د آدم علیه السلام نه دا پیدا کړی. دلته یو خبره یاد ساتل پکار دي. یو انکر د ډاکټر اسرار احمد نه تاسو کو چې د حوا علیه السلام تذکره په قران کې نه راغلی. د حوا علیه السلام په نوم سره نه راغلی. او هغه طرف ته قران کریم اشاره کړی ده. او بلنۍ اشاره هغه ده چې الله رب العالمین آدم علیه السلام د خلقت سره د حوا علیه السلام د خلقت او د تذکره کوي. لکه الله وایي خلقکم من نفس واحده، ای انسانانو تاسو د یو نفس نه پیدا کړی آدم علیه السلام مراد. ګڼ مفسرین نوشت کوي، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، قرطبی او سعدی او طنطاوی دا غرنګ نور چې څومره محدثین او مفسرین او تفسیرونه خپل لیکلي دي. وخلق منها زوجها او پیدا کړ دا غینا بیبي دا هغه ورته چې د ما په دې باندې مطالعه نشته. یو خبره یاد شي دا د اغیارو یو سازش ما وجدنا فی کتاب الله فآمنا به. موږ چې بس قرآن کې وینو باقي ایمان راوړو د دې نه علاوه څه باندې ایمان نه راوړو. ستا ایمان ناقص دی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسعود رضی الله تعالی عنهما ته به دا دلیل ذکر چې قرآن سره سره وحی هم د دلیل دی. قرآن سره سره وحی باندې ایمان راوړو ضروري دي. قرآن سره سره وحی هم دا حدیث هم د الله رب العالمین د طرف وحی. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په میډیکل کول احادیث یو ورځ د ملګرو وی چې د الله رسول علیہ الصلوۃ والسلام بعضی وخت کې غصه وی، بعضی وخت کې یو کیفیت دی، بعضی وخت کې بل کیفیت. ته هر څه ملي کا نبی سید زبنه لیکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ورته خیال شو یا ابن مسعود اې د مسعود ویا دا لیکل ولې نه کوي وی دا الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم دې ملګرو راته وی چې هر څه ملي کا الله رسول کله په غصه کې وی، کله یو کیفیت وی، کله بل کیفیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل جب مبارک راو باسلا وی عبد مسعود بچیا زما د دې جب نه روزي مگر حق خبره، یعنی د الله رب العالمین وحی وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر د ځان نه په خواهشاتو سره خبر نه کوي. پیغمبر ته خو چې وحی کیږي نو هغه په واپس وحی نبی علیہ السلام خبره کوي نو تو کوي. د پیغمبر خبرې د ټولي وحی دي، که د قرآن په شکل کې دي او که د حدیث په شکل کې دي. وحی خفي او وحی جدي دا څه خبره ده چې یو شی تذکره په حدیث قرآن کې نه راغلی. نو په قرآن کې خدا هم نه دی راغلی چې د ماسپخین لس رکعات دي او هغه ته په دې کیفیت باندې کوي. او په هغې کې دا هم نه دي راغلی چې د زکات مسایل هغه داسې دي، احکامات یې داسې دي. نو دا کس هغه تفریق کوي دا زندګ څټي کار وي. مومن مسلمان قرآن او حدیث کې فرق نه کوي، په ټول باندې ایمان راوړي. ټول د نبی علیہ السلام توحید به په دې خبره باندې تړو چې د حوا علیہ السلام تذکره په قرآن کې په نوم سره نه راغلي، اشاره ورته شوې ده او په حدیث کې راغلي. حدیث د بخاری او مسلم کې نبی علیہ السلام وایي لولا بني اسرائیل، که چېرته بني اسرائیل نه وي نو دا غوښه به نه خرابېده، هغې غوښه به جمع کول، ذخیره به یې جوړه، ذخیره اندوزي دا لومړی یهودو کړی و. او بیا ویل نبی علیہ السلام لولا حواء، که چېرته حوا علیه السلام نه وه دا به شو لم تكن انثى زوجها تحت، چېرته به هم یوې زنانه خپل د خاوندو خیانت نه وکړي. هغه خیانت څه؟ خیانت دا مفسرین هغې طرف ته اشاره کوي چې آدم علیه السلام ته الله وایي چې دې بوټي ته به نه نږدې کېږي. چې کله هغې نږدې کېدو دې ته خو پته وه اشنا یې ولا نه کوله، خیانت یې یا دا هغې بوټي طرف ته مخکې شته د الله په واده کې خیانت وکړه. حوا علیه السلام نوم لکه صحیحینو بخاري او مسلم په روایتو کې جامع ترمذي او دغه رسول نبی داود او د نور کوم احادیث په کتابونو کې د مور حوا علیه السلام چې موږ ته مور وو دا راغلی. دا خبره یاد ساتئ. قرآن او سنت دا یو چیز دی، مرکز دی الله رب العالمین د طرف ته راغلی. په دې خبره باندې سوچ او فکر پکار دی. یو خدای چې د حوا علیه السلام نوم راغلی دی. حوا علیه السلام پیدا شو
آدم علیه السلام وده شو خوب یو نو په دې کې چې راپاشي ته یو زنانه ده خوا کې هغه ورته من انت ته څوک یې هغې ورته امرأة زنانه نو وایي د څه دپاره پیدا شوي وایي ستا دپاره الله پیدا کړې یم لتسکن الیه یعنې ورته حتی تسکن الیه چې ته په ما سره سکون حاصل انسان چې ټوله ورځ کار وکړي ماښام راشي خپل بچي وویني خپله بیبي وویني دې انسان ته راحت او سکون میلاوي د حوا علیه السلام وایي ملایکو ورته وایي چې دې نوم څه دی نو وایي آدم علیه السلام ورته وایي دې حوا ده لأنها خلقت من حي حوا ورته ځکه وایي چې د ژوندي نه پیدا شوې حوا ورته ولې وایي چې د ژوندي انسان نه پیدا شوې ده انسان د خاورې پیدا دی یوه بله نقطه بیا ذکر کوم خو د طرف ته صرف اشاره کوم حوا علیه السلام الله رب العالمین د دې ګسې پختۍ ګس اړخ طرف ته چې کومې پختۍ دي په دې کې د بهرنۍ طرف نه پیدا کړې څرنګه چې د خاورې نه آدم علیه السلام پیدا په قدرت باندې دغسې حوا علیه السلام پیدا دلته یوه نقطه یادې ساتئ د نارینه تعلق او مینه او محبت د ځمکو سره پټې مې آخوا کړو پټې مې دې خوا کړو ځمکه مې واخیسته کور مې واخیستو جایداد مې واخیستو دې سره مینه بیا هر وخت دا خبرې کوي که نه کوي وجه یې څه ده خبره وجه یې دا ده چې انسان د خمرې نه پیدا دی په بډي کې سیدې خاوره وي که د پټو سره مینه ډېره وي ده که نه ده د زنانو نه دا خبرې اورېدلې دي زما د پلار نه ما د دومره بډي پاتې شوي دي هغه ټول د خم خبرې هوښیاره زنانه د خم خبرې کوي وجه زنانه دا د نارینه نه پیدا ده آدم علیه السلام د دې ته خپل خاوند ډېر لوی شیخ کړی لوی غر یې ورته ډېرې کمې زنانه هغه د کاروبار خبرې کوي د ځمکې خبرې اکثر د خپل خاوند سره یې تعلق د خپل د خاوند خبرې کوي داسې ده که نه ده دا یوه نقطه ده چې کم یو څیز د کم نه پیدا دی نو د هغه د هغې سره مینه وي محبت وي یو روایت کې راځي کمزوری دی چې کله حوا علیه السلام الله رب العالمین پیدا کړه د دې یو بچي دا نه پیدا نو شیطان ورته وایي چې ته داسې کار وکړه خپل د بچي نوم عبدالحارث کړه چې کله وشي عبدالحارث یې ورله کېښودو بیا د هغې نه پس د هغې بچي دا پیدا دوی به جنت کې اوسېدل الله رب العالمین دې دپاره پیدا کړه دلته یوه نقطه ذکر کوم د زنانو دپاره نبي علیه السلام په احادیثو کې محدثینو د احادیثونو په کتابونو کې بابونه یې تړلي چې د نبي علیه السلام د خپلو بیبیانو سره ژوند څنګه وخت به یې ورسره څنګه تېر د هغې د لاندې احادیث راوړي چې تاسو خپل د بیبیانو سره خیرخواهي کوئ خپل بیبیانو سره څه کوئ خیرخواهي کوئ الله رب العالمین دا د آدم علیه السلام د بره پختۍ نه پیدا کړې ده اگر بره پختۍ په کوږوالي کې ټول نه سیوا کوي نو که چېرته ته ولګي دا نیغو غواړي نو ماته به او که چېرته یې دغسې پرېږدي نو کږه به وي نو دوی سره تاسو د نرمۍ واله معامله کوئ دا خبره یاده ساتئ کم خاوندان چې وایي زما دا ښځه د 100% نصیب دا غلطه خبره دا خو د پختۍ نه پیدا ده او پختۍ کږه ده نبي علیه السلام ډېره ګزاره به کوئ بعضې خلک علما د خاوند فضیلت ذکر کوي ټیک ده هغې نه هېڅ انکار نشته خو دې سره سره دې خاوند نه پکار دی چې نبي علیه السلام به طور خاوند د خپلو بیبیانو سره څنګه ژوند کړی کور کې ورسره کار کړی دی ژوند یې ورسره اخیسته بد رد به یې ورته نه وي که چېرته د الله د رسول یو کټوی به خوښه شته نو به یې خوړه او که چېرته خوښه به یې نشته نو پابسې او زمونږ د خلکو څه کار وي که چېرته ښځه ولا کټوی به ښه کړي او نه غوندې کې مالګه پکې سیوا کم وي نو هغه پلیټ هغه په روغ کور کې بیا ګرځي مخامخ په مخې ورته دا خاوند هم ډېر لوی مقام دی ښځې سره هم د نبي علیه السلام د ښایسته ژوند تېرولو حکم کړی دی په دې وجه باندې زموږ کورونه د خلکو دا برابرېږي نه چې په هغې کې یو طرف ته تله درانه وي نو بل طرف ته سپکه وي ښځه به د خاوند احترام کوي عزت کوي خو خاوند هم د ښځې خیال ساتي وړه وړه خبره هغې ته کنځلې بدرد ویل دا د مسلمان شان نه دی او دې په باره کې خلکو نه باب پکار دی او زه هم چې په دې باندې مستقل درسونه کېږي دا خو یو انسان دی نو چې کله
آدم علیه السلام او حوا علیه السلام الله رب العالمین دا پیدا کړل. آدم علیه السلام د خاورنا او حوا علیه السلام د آدم علیه السلام. دې په جنت کې الله ورته اوسي او امتحان د پاره ورته وي. الله وی وقلنا يا آدم اسكن أنت أو يونغا إي آدم أوسطو وزوجك الجنة ذلك بيا إجمال الإشارة أو استاد بدي بجنت كي القرآن تفسير ذكرنا القرآن قال الله وي أقم الصلاة لدلوك الشمس لا عساك الليل ساعة نظر ما خام بوري فحديث في تفسير لا غير ذكرنا ساعة نوز بسنك إن القرآن الفجر كان مشهودا فجر نوز بسنك كيسا نور ركاد نوز فرد فرد سنت دا غرانګي پدې کې اجمال لاله وزوجک الجنه او ستا بیبي دې په جنت کې په حدیث د بخاری کې راځي کنه لولا حواء لم تكن انثى زوجها حتى کچرته حوا علیه السلام نو کچرته به یوې خځې خپل لقونه په مدینه و نو حدیث د قران تفسیر دی او په حدیث کې مستقل احکامات دي. والله دوی وقلا منها رعدا حيث جئتما او خريت تاسو دواړه د دې نبی چې را چرته چې په خو بيستاسو جنت کې کیسو واخه وکړي ولا تقربا هذه الشجره خذيكم لمن ذكي داود سوا سو بيو سو بي بلوا الله رب العالمین دا ذکر کړي مهم خبره ده چې بس الله ورته دی کولی زمن ذکي فتكون من الظالمين بالا بل ظلم کوم کی ساتي کوم دې لکه ژوند تیرو شیطان الله رب العالمین ورته وی د سجده کله الله آدم علیه السلام پیدا فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله وی چې کله آدم علیه السلام برابر کم روح پکې واچوم اے ملائکو تاسو ټول سجده فسجد الملائکه كلهم اجمعين الا ابلیس. ټول ملائکو دا آدم علیه السلام ته سجده وکړه سیوا د ابلیس انکار یې وکړو او بیا هغه مختلف مراحل کې الله رب العالمین ته جوابونه دلته کې الله وی وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أو کله چې موږ ملائکو ته سجده وکړي په طرف ته آدم نو سجده وکړه سیوا د ابلیس نه ابا واستكبر انکار یې وکړو وکانه من الکافرین ځان یې غټ وکړو. وګوره موږ یو خبره کړې وه چې خلق لا يفتوالک آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کړو د بوي چې دا یو داسې مخلوق دی چې ډډ دی بل ابا انکار یې وکړو د الله د حکم نه انکار کول او ځان لوی ګڼل د الله حکم. نن که چېرته د بانګ دپاره اذان وکړی شي موږ د الله د حکم نه انکار نه کوو ځان لوی نه ګڼو کار نه پرېږدو د دنیا د الله رب العالمین حکم ته سر تسلیمول. آدم علیه السلام د حوا علیه السلام سره ژوند کوو الله ورته ویلو چې دې ونې ته به نه نږدې کېږي فأزلهم الشیطان عنها دواړه یې وښویول شیطان وسوسه یې ورته واچوله وقاسمهما قسمونه یې ورته خوړل چې انی لکما لمن الناصحین زه خو ستاسو دپاره د نصیحت کوونکي خیرخواهان نه یم. وی الله رب العالمین د دې اونې نه ځکه منع کړی که چېرته تاسو دا اونه وخوړه نو تاسو به همیشه په جنت کې وی الله نه غواړي چې تاسو جنت ته پاتې شئ او همیشه په جنت کې. وګورئ زمونږ د پلار نیکه سره یې دښمني کړې ده د جنت نه آدم علیه السلام د شیطان ته وجه نه راوتی دی نو د شیطان خو طریقه دا ده حدیث کې راځي ګوره چې انسان پیدا شي نبی علیه السلام وایي دا ماشوم چې کله چغه ووایي دا شیطان پې چونګې ولګي اشاره ده دې خبرې ته چې زما دښمني به سره پاله غواړي کې باندې څوک دښمن تاسو به خیال کړی وي د جنت نه آدم علیه السلام د شیطان ته وجه نه راوتی دی نو د شیطان خو طریقه دا ده حدیث کې راځي ګوره چې انسان پیدا شي نبی علیه السلام وایي دا ماشوم چې کله چغه ووایي دا شیطان پې چونګې ولګي اشاره ده دې خبرې ته چې زما دښمني به سره پاله غواړي کې باندې څوک دښمن تاسو به خیال کړی وي یو ماشوم وړي کې وي د لاس وي یو سور ورته وي باید څوک چونګې ولګي دنیا ورته څه وایي پلار او مور ورته څه وایي زناور وړي کې ماشوم دی په هغه باندې چونګې لګي او دا شیطان په وخت پیدایش ته ماشوم کې پوری کوالي کې نو پرېږدي اشاره ولا ورکړي چې زما ستاسو دښمني شروع شي او تر مرګه پورې دغه شیطان دی انسان پسې لګي وسوسې ورته اچوي دې لپاره چې ګمراه کړي او جهنم ته ځان سره بوځي او قیامت پر ورځ به وایي وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم چې کله فیصله وشي دا به جنت ته ځي دا به جهنم ته ځي دا ټول به جنت ته ځي
شیطان به وایي یو وعده الله کړې وه یو وعده ما کړې وه زه د خپلې وعدې خلاف کوم او الله رب العالمین خپلې وعده کې رښتینې د الله وعده څه ده زما عبادت کوئ زما خبره ومنئ زه به دې جنت ته بوځم زه به تاسو له نعمتونه درکړم او د شیطان وعده څه ده زه به تاسو خلاص کړم د پلانکي پیر په عبادت کوئ پلانکي سره چرک وکړئ پلانکي سره نظر و نیاز وکړئ او موږ مه کوه او دا مه کوه او دا مه کوه خیر دی الله غفور رحیم دی دا دوکې شیطان درکوي په قیامت پر به ما پس ما دوکه وعده مې کوه لکه په دنیا کې یو بې اعتباره سړی چې تا سره واده وکړي او ته یې د جرګې مخې ته راولې او ورته وایي چې تا خو ما سره واده کړې وه هغې ته وایي څه شي واده هغې وایي د څه شي واده ما خو تا سره واده نه ده کړې نو دغه حال به زما اوس ده نو شیطان دا زمونږ مور او پلار چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام ده هغې له دوکه ورکړه او قسمونه یې ورته وکړل چې تاسو به همیشه په دې جنت کې چې کله هغه خونه هغې وخوړه الله رب العالمین ورته حکم وکړو چې تاسو دنیا ته وشئ الله رب العالمین دا دنیا ته راکوز کړه هو دلته یوه نقطه دا ده چې کله هم درنه غلطي وشي الله رب العالمین ته رجوع پکار وي نبي آدم علیه السلام وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ای رب زمونږه رحم وکړې په موږ باندې موږ نه زیاتې شوي دي اله العالمین په موږ باندې رحم او که چې تا په موږ باندې رحم ونه کړو نو موږ به د خسارې ول نه شو دلته کې یو اعتراض او یوه خبره باندې خلک کوي یوه خبره بعضې خلک کوي چې صورت ته محمد نه وی پیدا ما نه وی پیدا کړې دا دنیا لولاک لما خلقت افلاک او دغه رنګ آدم علیه السلام عرش ته لاندې وکتل چې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلي هغه ورته وي چې یا الله زه تا نه د آدم علیه السلام محمد رسول الله په واسطې سره سوال کوم ماته موافق کړه الله ورته چې لولاک لما خلقت افلاک صورت ته محمد نه پیدا تا ته وی چا وي دا د عرش ته لاندې ان شاء الله د دې جایزه به اخلو بالکل دا ضعیف روایت الله رب العالمین دا دنیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام ډېر اوچت دې کې شک نشته چې په ټولو انسانانو او مخلوقاتو کې بس د الله رب العالمین د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام لري خدا انسانانو او فریان الله په قران کې وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله به انسانانو او فریان به صرف دو څه لپاره پیدا کړی دي صرف د عبادت لپاره پیدا کړی دي چې چېرته یو سړی وایي چې د محمد د مخ ته دنیا پیدا کړه یا نن سبا خلک اکثر یوه خبره کوي چې یاره دا دنیا د نیکانو د خلکو آباده ده دا دنیا د چا د مخه آباده ده دنیا د هیچا د مخه نه ده آباده که څوک نیک عمل کوي د خپله فایدې ده او که چې د ګناه عمل کوي دا خپل وبال او نقصان دی کوي څو پورې چې الله وایي قیامت نه راځي نه به راځي کله چې الله وغواړي قیامت به راولي دا ټول حالات د آدم علیه السلام چې کله هغه بوټی وخوړو دا هغې نه پس ان شاء الله دا ذکر کوو چې آدم علیه السلام په کومه طریقه باندې د خپل رب نه موافق وکړو او موږ تاسو هم پکار دي چې په هغه طریقه باندې خپل رب نه موافق غواړو او چې کومې خبرې پکې ضعیف وي درته اشاره کوو استغفر الله لي ولكم